لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نن درس بزمو تاسو د دې په باب کې وی چې د اسلام په دین کې د زکات حیثیت سره تقریبا تیر درس کې مونږ دې څلوي فائدې ذکر کړلې چې ته خودم ربو چې زکات چې د اسلام په ارکانو کې دریم رکن دی او په عبادتونو کې ډیر اوچت عبادت دی. د دې وجه نه جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دې د پرجت مسله په مدینه منوره کې ډیره ضرورت لازمي کړه او سخت ترغیب ورکړي چې دا به تاسو ادا کوئ. او دا خبره ذکر کړل چې کوم انسانان دانا دا کوي هغه لپاره دا سزاګانې دي او دا سزاګانې دي. دا دلیل دې خبره دی چې په واقعي نفس امر کې دې حیثیت ډېر اوچت دی. حدیث د جبرئیل کې راځي او دا قشان حدیث معاذ بن جبل کې چې کله د یمن په طرف باندې تشکیلې ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یوزمان والیو د سرور درس کلو په عمر کې دا وفات شوی دی او طاعون په مرض باندې شهید شوی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو کې معلومیږي چې په ورځ قیامت به دا مخ کې ټول علما بور پسې کله چې د جنت میدان د حشر په طرف باندې راشي. څومره اوچت نبی کریم علیه الصلاه والسلام مرتضی چې زما ستاسو سره مینه ده هغه ورته زما تاسو سره د بیا چې راځي ګورما به ونه ګوري. دا سخت پریشانه کېده خو بنا بر هر تقدیر اغلی ویلی چې انک تأتی قومنا تب یو قوم ته ورځي د اهل کتابونو نو اول دې خبر له دعوت ورګه چې لا اله الا الله وان رسول الله نشته حقدار د بندګۍ شوا د رب العالمین نو د شي ورته چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله استاد او رسول دی. کله چې تاسو خبره اومن الله نو به په دې خبره باندې پوهیږي چې الله عزوجل په دې پنځه منځونه فرض کړي سار ماسپکین مازیګر ماقام ماقستان. کدا خبره اومن الله نو به په دې خبره باندې پوهیږي چې رب العالمین دغه نه په دې باندې صدقه فرض ده. دوی د مالدارانو نه باخستل کیږي به بندو په فقراو باندې ایته چسپانی کی ورکوي دیش. بخاری کې روایت تاسو وګورئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې په درې امور باندې اختصار کړی. یو توحید افراد الله تعالی بالعبودیه څومره اقسام د بندګۍ چې دا ټول د رب العالمین پورې خاص دي. دویم منځ باندې او دریم په زکات د صح اهتمام د وجنه د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ثابته کړې ده چې کوم یو انسان هغه زکات ورکړي الله به د دنیا او د آخرت د عذاب نه بچ کې او چې نه ورکړي د انسان له دنیا او د آخرت عذابونو متوجي کیږي ګیریږي. ده دلیل به دې چې زکات دا پیدا ده په هغه څلويک پیدو کې سړی په د دنیا او د آخرت د عذابونو نه بچ کیږي. صح اهتمام دې ذکر کړی دی. حتی در دې پورې حاکم له دا خبره ذکر کړی دی چې کوم انسان زکات نه ورکړي هغه سره به د شي وشي. تر دې پورې تعزیر معلوم دي خلکو له پکار دی چې دا زکات نه ورکړي. امام نسائی مسند احمد او دغه شان ابو داود او روایت ذکر کړی دی. نو به ویلې وې څوک چې دا ورکړي دل اجر دی څوک چې منع کوي موږ بدام ته اخلو دغه شان څه ایسه د مالی او به ویلې چې دا ګوره د محمد لپاره جایز نه ال د محمد لپاره دلیل به دې باندې چې دلته ګوره زکات مالم ته اخستل کېږي به تعزیرم دوی لور کې دي شي. د دې نه دا خبره معلومه شي چې تعزیر مالی شته. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په درشتم جلد مجموعه کې اوږد بحث په دې باندې کړی دی او دا منسوخ نه دی. سیدنا و امامنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او صحابه کرامو دا هغه چا سره اعلان د جنگ کړي چې هغه زکات نه ورکړي. د بل دلیل دی په عظمت باندې. دلیل به دی باندې زکات در ضرورت د دین نه دی چې کوم انسان د دین انکار کوي دا سړی کافر دی په کتاب او سنت او په اجماع ټول مسلمانانو. به دا خبره یاد ساته چې زکات په مکه کې فرض کې په مدینه کې په دې کې لوی اختلاف دی. یو قول علماء لیکي مدینه کې نبی صلی الله علیه وسلم کې ایتونه مبارکه به سوې والذین هم للزکات فاعلون والت اغه امور پر ولې چې هغه باندې تزکیه د نفس راځي چې هغه درې سو یوش په تخوینه دي 200 ایجابي دي یوصل یوش په سلبي دي. او دویم قول علماء لیکل چې نه دا مدینه منوره کې پرسل شوی دی. قول راجح دا دی چې صاحب د مرعات لیکل او ابن کثیر په دریم جلد 320 کې لیکلي دي چې زکات په مکه کې فرض په مدینه کې دي تقادیر راغلي دي. وخانو کې دومره په غډانو کې دومره په غواګانو کې دومره پسرو سره کې به توري مثال ونی می توري پسپین سره کې 250 می توري وغیرہ. صاحب مرعات شپږم جلد او دویم نمبر صفحه کې بری باندې وګد بحث کړی دی. نو دا چې په مکه کې فرض مکه کې اې دې نو ورسره بل خبره دا ځان سره یاد ساتل پکار دي
چې به تور مثال دا په چا باندې واجبي او په چا باندې د زکات واجب نه دی. اهل المدا خبره ذکر کړی دا چې د ماشوم په دې مال کې او د یتیم په دې مال کې د لیونی په دې مال کې چې د پلار نور ته پاتې و زکات شته او نشته. په دې کې دوه قول علماء لیکلي دي. یو دا چې د زکات واجب دی په مال د ماشوم کې او د قشان د یتیم کې د لیونی کې د غلام کې د وینځ کې، خو شرط پکې دا چې کله به تور مثال دوی مسلمانان نه او شرط پکې دا چې د مالداران دي. دی باندې ډېر زیات انتهایی دلایل کتاب او سنت نو د قشان د صحابه کرامو نه او دا کول د جمهور علماء هم دي، د عام صحابه کرام هم دي. سوال پیدا ورته چې دا خو یتیم دی او دا د قشان ماشوم دی او دا لیوانه دی، وی وجه دا چې زکات تعلق تر مال پورې دی، سیمه پورې نه دی، مال خو موجود دی. اگر که دا مال د هغه چا لپاره چې مکلف نه وي، مګر چې کوم سړی به تور مثال مسلمان نه دی، په هغه باندې دا شی واجب نه دی. وجه دا چې دا زکات عبادت دی او دغه نه عبادت څه کېږي نه، د عبادت لپاره اساسي بنیادی شرط ایمان دی او په دې کې معنا طهارت ده، په دې کې معنا تشکید د نفس دا هغه چې ګنده دی. قرآن کې الله عزوجل فرمایي چې خذ من اموالهم الذي خلقوا د مالون ولا صدقه. دي کې مسلمانان را کاغه غټان دي، کاغه واړي دي، کاغه اصل دي، کاغه غلامان دي. ځکه ټول دې خبر له ضرورت لري چې دې د بدن صفای ور باندې راشي. دویم حدیث بخاری مسلم کې راځي او د قشان صحیح د مشکات هم ذکر کړي پر روایت د معاذ بن جبل باندې چې کړه د یمن په طرف باندې تشکیل کې چې ته یو قوم لورځي او به کلمه توحید دعوت ورکړي، به منځ دعوت ورکړي دي او به ورته چې پوهه کا الله عزوجل په تاسو باندې صدقه فرض کړي دوی په مالونو کې، ایماندارانو به خصل کېږي، په قرو باندې به واپس کېږي. دلته کې دام ګره په عموم باندې دلالت کوي هر غنی د مسلمانانو له شامل شو. په مالدار کې به تور مثال غریب امراغه دا کشر امراغه مشر امراغه لیوان امراغه غلام امراغه وین زمراله او کار دلیل دی. بل دلیل د قطنی کې روایت دی دویم جلد 130 نمبر صفحه کې د علي بن ابي طالب نه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ابو رافع د پاره سمکه جدا کړه. په شکل مرشه ابو رافع عمر رسول الله هغه خرڅ کړ تقریبا په 8000 باندې او به ورکړه علي بن ابي طالب لا هغه به دې زکات ورکو. خو چې کله په دې سمکه باندې قبضه ابو رافع دې بچي ولګوله نو چې کوم وخت هغه مال شماري وکړو هغه کم دی. علي تعالی اطلاع ورته ورکړه چې دا ولي نو به ورته چې تاسو دې زکات نه بند کړی. هغه ورته وینا ورته دا زکات ځان سره بند کړي. چې کوم وخت زکات ځان سره بند کړي نو وی حساب کړی خو نه دی وینا وی تاسو هغه ورته حساب کړئ چې حساب وکړنو وای کته ټول سر په سر برابر وا. دلته وګوره علي ورته څه ویلي وی کنتم تاسو چې ترون عندي ویني زما سره مال چې زنه ادا کوم دغه زکات. امام بهقیم دروي ذکر کړی دی مقصد دا دی چې دې ځکه وګوره داخله کو د یتیمانو په ډګر کې لیکن مال ورته پاتې د زکات مجور باندې علي شب درا وسه. بل حدیث کې راځي امام مالک رحمه الله موطا کې ذکر کړی دی، امام شافعي رحمه الله کتاب الام کې د قاسم نه نقل کړی دی. دا فرمایي د عائشہ رضی الله عنها مبارک کی اصل کې دا خبره ذکر کی چې دغه په تربيت کې ماشوم لیکن دی عائشہ به دغه د مالون هغه زکات استو او صحیح روایت ده مال به پاغي مقام کې به ور زکات به ور استو وسو ماشوم دغه په تربيت کې او هغه ور نه د مال زکات وباسي اول وباسي. دلیل په دې باندې چې مالداري په دې کې ضرور نه ده چې سره به دا خبره ذکر کی چې ولا مالداري دغه باندې زکات بالغ زکات به خو چیرته غریب یو په زکات نشته نه ټول کې به دا ورکې دي شي. دار قطنی کې وبل روایتم دی امام بهقیم دا خبره ذکر کړې د عمر بن الخطاب نه هغه دا خبره کوله چې د یتیمانو په مال کې تاسو زکات وګورئ. ولی ابتغوا باموال اليتامى لا تاكلها چمانه ونخرج دي لدا زکات. صحیح سند دی ورغل کې البانی رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده او بل روایت جابر کې دا راځي الغرض د یتیم په مال کې هم دا زکات ورکې دي شی ورکول دا په کار دي. د کشر په مال کې د مشر په مال کې په ټولو کې دا خبره رااله. عبد الله بن عمر کې عادت دا چې هغه د یتیم مال زکات ورکو. عثمان بن ابي العاص روایت دی د قشن ابن حزب په محله کې دا خبره ذکر کړې ده او د صحابه کرامو اجماع ده په دې خبره باندې. ابن حزم رحمه الله په دې متعلق به ډیر اثار راجمع کړي دي. به دا خبره ذکر کړي چې موږ په دې کې د یو صحابي دا خبره معلومه کړي چې هغه مخالفت کړي. ټیک دی روایت ضعیف دی د عبد الله ابن عباس نه خو هغه کې ابن لهيعه دی تکي ور باندې کړي دی هغه ضعیف دی کمزور دی. مسند عبد الرزاق کې امام بهقي امام نووي رحمه الله په شرح مهذب کې الباني رحمه الله دې ټول دا خبره ذکر کړي ده.
الغرض دین دا خبره معلومیږي چې د زکات ورکې دي شي ام د یتیم په دې مال کې ام د ماشوم په دې مال کې ام د لیونی په دې مال کې ام د غلام په دې مال کې ام د دیوین شي. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله دې قول له ترجیح ورکړي او د قشن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله 15 جلد مجموعه کې دې خبر له ترجیح ورکړي دا چې ویل دي و زکات چې په نارینه باندې فرض دی، په زنانو باندې فرض دی، په اصول باندې فرض دی، په غلامانو باندې فرض دی، په وینځو باندې فرض دی، په مشرانو باندې فرض دی، په کشرانو باندې فرض دی، په لیونانو باندې فرض دی، په دغه په دې مال کې او په غیر لیونانو کو کافرونو بین علی. دویم قول چې هغه قول د امام ابو حنیفه رحمه الله دی او د ابراهیم بن نخعی دی هغه فرق کړی دی د فصل او د قشن د میوه په مابین کې نور مالونه کې دوی دا خبره کړې چې په باب د فصل کې په باب د میوه کې زکات شته خو په نور مالونو کې مینه ورکړي خو لیکن علماء لیکلي دا د څه فرض چې هیڅ دلیل پې نشته. کدوې استدلال کې دا خبره ذکر کړي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي دي چې د درې کسانو کلام پورته کړی شوی د پاغي کې صبر راغلی دی. نو موږ وایي دغه دا مقصد دی چې د ملامتۍ نشته په باب د بدن د کې ار چې زکات دی دغه تعلق نو مال سره دی، نو مال خو موجود دی په دې مقام کې اگر کدا واقعا نفس الامر کې غریب دی. او بل دوی دا خبره کوي د زکات عبادت دغه کې نیت نه ضرورت دی، دونیت نشته. جواب دار چې په عبادت مالی کې نیابت کې دي لکه سړی د په یو ملک او بل ملک چاله وي چې زما لپاره اوزه او قرباني وکا او د قشان امام له امر کې شوی د رب العالمین د خوانه چې خذ من اموالهم د دوی مالونه والا د صدقې په نیت باندې. ابن حزم په محله کې دا خبره ذکر کړي. کدوې چې له دا سوال لري چې کوم وخت د یتیم په مال کې موږ د زکات لازم کړو دا خو مصلحت نشو، نه د یتیم لپاره مصلحت دی، نه د ماشوم لپاره مصلحت دی، نه د ولی لپاره مصلحت دی. جواب دا چې په دې کې مصلحت شته. په دې طریقه باندې چې د یتیمانو او د قشان د ماشومانو د دې چې کوم سربراهان دي هغه د امر کړی شوی چې دوی د عمل به تاسو په تجارت زیاتوي او په دې کې مصلحت د مسکینانو هم دی، مصلحت د فقراو هم دی. لکه دا تحقیق بینه یوسف قرضاوی حفظه الله ذکر کړی د فقه زکات اول جلد کې. نواب شریف حسن خان په اروزه الندیه کې دا خبره ذکر کړي، البانی رحمه الله ذکر کړی دا په الموسوعه الفقهيه الميسره کې. صحیح قول په دې کې علماء دا خبره ذکر کړی دا چې زکات واجب دی، ولی د زکات تعلق د مال سره دی او مال دا سړی لري. بل مسله دا چې دا زکات په مسلمانانو باندې واجب دی که غیر مسلمان په دې مال کې هم دا موجود دي. ایا یو غلام د مکاتب دی مالک ورته ویل دومره پیسې ته مال لا کتري به اصلي په دې وخت کې به تور مثال 10000 روپۍ دي 15000 پوره کړي 15000 پاتې دي. جواب دار چې په اتفاق د ټول علماء سره زکات نه واجبېږي په غیر مسلمان باندې، کاغه مشرکین دي، کاغه اهل کتاب دي، کاغه اهل ذمه دي. ځکه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په هغه حدیث کې چې ویلي معاذ بن جبل الله انک تاتي تبورجی او قوم له اهل کتاب دي اول دعوت ورکه توحید ته کستا خبره اومل به په پوهه کې الله په پنځه منځونه ذکر کړی دي او به ویلي دي ګوره که دوی ستا تابعداري وکړي نو پوهه کې الله په صدقه پرس کړی دا. امام نووي رحمه الله په شرح د مسلم کې الته ویلي کې وی حدیث دلیل په دې خبره باندې چې مطالبه په فرایض باندې کیږي او دا کله کیږي چې کله سړی مسلمان چې غیر مسلمان او سره دا خبره نشي کېدلی. علماء دا خبره ذکر کړې دا زکات د اسلام په ارکانو کې مهم رکن دی او دا په کافر چړي باندې نشي راتلی لکه څنګه چې مونږ په نشي راتلی، څنګه چې روزه په نشي راتلی او دا د شو حق چې په کافرانو باندې لازم دی نه په اجماع ټول علماء سره. او دا عبادت دی، قانون دی چې د عبادت د قبل دوه لپاره تقریبا درې شرایط علماء ذکر کړي، یو پکې ایمان او اسلام دی. دې خلکو په ذهن کې خبر راځي چې دا کافرانو خو مخاطب بالفروع دي بنا بر قول راجح. اگر که احناف علماء په دې کې موافق نه دي واذا قيل لهم شکل دوی له ویل چې تاسو خرچه ورکې مما رزقكم الله دا هغه څنګه چې کوم رزق تاسو الله درکړي او فويل للمشركين الذين هغه کسان چې هغه زکات نه ورکولو نو ولې زکات د کافرانو نه خسرې کېږي نه. دې دوه جواب دي. یو دا چې دا کافر انسانان دا مخاطب بالفروض معنا دا شو چې دوی په آخرت کې بدینه ول کېږي، عذاب به زیاتېږي، حساب به مسره زیاتېږي، خو لیکن دې دا مقصد نه دی چې دوی کافر دي سره د کفر نه په دنیا کې موږ ته مطالبه وکړي زکات موږ لرا کوي. ٹھیک ہے چې اسلام کله راوړو به چې کوم شی فوت کړی دی هغه به ټول ادا کوي. هر چې مکاتب دی نو چې بده باندې زکات کې بنې ظاهر قول دا چې بده زکات نشته. 10000 روپۍ تور باندې خودري دي 15 درکړي 500 پاتې دي. وجه دا چې په دې وخت کې دا مخاطب مدیون دی، قرض وړي دی او زکات په هغه چا باندې کېږي چې هغه باندې به خرج نه وي. دې وجه نه داري خطنه کې روایت هم دی
د جابر رضی الله عنه نقل دی هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ليس فی مال المکاتبه د مکاتب په دې مال کې زکات نشته تر دې پورې چې دا آزاد شي. ابن قدامه په مغنی کې هم دا روایت ذکر کړی دی. اگر کو علماء دا خبر ذکر کړی چې په دې کې راوی دی یحیی ابن غیلان او هغه مجهول دی یو بل راوی هغه ضعیف دی. دریم په اتفاق د ټول علماء سره غوې دا خبره ثابته کړې چې بده باندې زکات نشته. ابن قدامه به دا خبره ذکر کړې چې مال د اچا مخالفت بده کې معلوم نه دی په دې باب کې چې په دې مکاتب باندې زکات شته دی نه او نه د قشان دي په دې مال سید باندې په دې مال کې شته مګر یو قول د ابو ثور او عالم دی هغه منسوب کړی دی هغه په مقابل د دور علماء کې به چلیږي نه. بل مسله دا چې وسو سړی راغته شو چې وس مرتد باندې زکات واجب دی که واجب نه دی. نو په دې کې څو مسلې ځان سره یاد ساته. اولنۍ مال د مرتد چې دی آیا هغه به د مسلمانانو وارثان لې هغه به بیت المال کې خود لیکيږي او که په فرق پدې کې کې دی چې د مال په ارتداد کې ګټلې او دا مال په اسلام کې ګټلې دی. صحیح خبر علماء دا ذکر کړی چې سړی مرتد شو داغه د مال باخستل کېږي او هغه بیت المال کې ساتل کېږي د ټول مسلمانانو لپاره. حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي مسلمان د کافر نه میراث نشي وړي کافر د مسلمان نه. امام بخاری امام مسلم دغه روایت ذکر کړی دی او مرتد کافر دی. نو په دې کې استثناء درغلی چې ولادت کافر حکم یو دی مرتد حکم بل ذکر رب العالمین به دا تشریح کړی دی. دا مسلک د امام نو سیدنا امام مالک رحمه الله دی امام شافعی رحمه الله دی د امام احمد سے باندې په یو قول کې او دا قول د ابو ثور دی ابن المنذر دی قول به ترجیح ور کړی دا او دا قول د شیخ الاسلام ابن حزم رحمه الله دی په محلا کې بدی باس کړی دی 12 جلد 22 نمبر صفحه کې. بلکې دا مرتد چې د علماء په نسبت د کافرانو په جماعت کې داخل دي ځکه قران کې الله عزوجل فرمایي چې دوسر دوستانه وکړه منکم اساسونه فانه منهم دا خو د غوی د ګروپ نه راغی نو د کافر مال په میراث کې پاتې کېدل نشي حق د مرتد مال نشي کېدلی. امام اطرم رحمه الله واجب خبره ذکر کړي وې دی وخت کې دا مرتد به وجل کېږي په کفر باندې مسلمانان څنګه دغه میراث اخلي او کوم اثر چې په دې کې راغلي د عمر رضی الله عنه او د معاذ بن جبل او د معاویه نه چې مسلمان سره د کافر نه میراث اخلي نو علماء په هغه باندې حکم کړی د عدم شحط یا د قشن کې دي شغله به د مرفوع حدیث پیغمبر رسیدلې نه لکه دا خبره بیانې امام نووي رحمه الله په شرح د مسلم کې کړی د ایو لسم جل کې او ابن قدامه په مغنی کې کړی د شپږم جل کې. کته ابن قیم رحمه الله کتاب لیکلی دی احکام اهل ذمه دغه په اول جل کې څه ویل دي و اما المرتد هر چې مرتد دی معروف د صحابه کرامو نه چې پاغي کې علي بن ابي طالب عبد الله بن مسعود اېده د څومره مال چې دا به ټول هغه مسلمانانو وارثان لې او دا داخل ګوره په دې قول د پیغمبر کې نه دی چې مسلمان سره د کافر نه میراث نشي وړي. بالکل موږ دا خبره صحیح ده خو موږ دومره خبره ذکر کوو چې دغه اثر د علي ضعیف دی او اثر د عبد الله بن مسعود چې د هغه اجتهادي مسله ده او دا مسلک شیخ الاسلام ابن تیمیه غوړه کړی دی ابن قیم هم غوړه کړی دی او غوې څه ویل دي میراث په بین د مرتد او مسلمان کې دیو بل اخستل شي خو لیکن په هغه سند باندې علماء ټک کړی دی کلام ورته کړی دی. د علي رضی الله اثر چې مال د مرتد هغه مسلمانانو وارثان له پاتې کېدي شي امام بهقي رحمه الله ذکر کړی دی پشپغم جل کې یو طرف یې ضعیف کړی دی بل طرف یې صحیح کړی دی. دویم مسله ده چې زکات نو واجبېږي په مال د مرتد کې خو چې کوم وخت کال پیټیر شي او دا سړی مرتد شوی په دې وخت کې چې د کال نو وروسته مرتد شو نو دلته د دې مال لپاره نصاب هم ضروري دی نصاب موجود دی د دې مال لپاره حولانه حول هم ضروري دی او هغه دلته موجود دی اېده چونګې د دوه شوی موجود دی ارتداد وروسته راغلی د نوښ په دقه مال کې موږ زکات ورکو. دینه بر قول راځي دلیل په سره ابتدا کې موږ ویلې د زکات تعلق تر عین پورې دی تر ذمه پورې نه دی لکه د ماشوم د زکات مبارک دا خبره موږ ذکر کړه. امام ترمذی رحمه الله فرمایي کنه اگر وایي ذکر کړی د قشن صاحب د مشکات چې کله به تور مثال د زکات وی او هغه څوک ورنه کې دی بل مال سره یو ځای شي نو په ځای دی چې نو او رشد پکې ورکی هغه سره هلاکت په طرف باندې ګرځي او بل وجه دا چې د ایمان پر حق مسکینانو راغلي دي د فقراو راغلي دي وسړی چې مرتد شو دغه د وجه نه خدا موږ نشو ورځولې. اې دی وجه نه یوسف قرضاوی حفظه الله فقه زکات کې خبر له ترجیح ور کړی دا او دا مسلک د امام ابو حنیفه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہم دی او دا مسلک د امام احمد رحمۃ اللہ علیہم دی وجه دا دا د زکات به خصل کېږي د اق مسلمان دا چې هغه به تور مثال د زکات نو ورکه حق ساتل تمواله. دریمه مسله ځان سره یاد ساته چې کله به تور مثال په شی باندې کال تیر شي نه نو په دې کې زکات شته کې نشته زکات نشته په دې کې څه مطلب
د دې مرتد د اعمال د کال په تیر شوی نه سړی مرتد شو نو دی وخت زکات نه ورکوي بلکې دا ټول برابر علي سړی او د بیت المال مسلمانانو بیت المال لويسه هر چې مرتد دی هغه باره کې شریعت مطهره دا فیصله کړی چې وی وجنه دا قول اکثر علماء دي المسوت الفقهيه کې په دې باندې خبره ذکر کړې ده کته دا خبره ذکر کوي چې په زکات کې نیت واجب دی او قانون دار چې په دې مقام کې خو دې مرتد لپاره نیت نشي به بس چل کوي موږ د نیت تعلق د عبادت سره دی او د زکات تعلق د مال سره دی او نیت کار کوي د هغه اثر په آخرت کې اې دی وجنه د هغه مسلمان نو موږ د زکات اخلو اگر که دا غره لپاره نیت هم نه موجوده کته وای چې د مال د مرتد مال پې دی د بیت المال لپاره ورکړي شي د به وجوب د زکات د پرې مال کې څه معنا بلکې دا ټول دولت اسلامي له ورکړي د مسلمانانو دولت لا جواب دیږي دا دی چې د مصارف د معرفه دا وجوداوي د مصارف د زکات نه نو سمره د خلاف په دې مصرف کې معلومه شوه د زکات لپاره اته مصرفونه دي په خلاف ده مال پیښه د ټول مسلمانانو لپاره دا ورکړي دي شي انسان پاغي باندې خرچه کوي پاغي کې دی ولګي وبالله التوفیق